د فیډرل یوت پارلیمنت ته چې کم کس اپلای کړي نو هغه د لپاره زمونږ په فیسبوک پیج باندې موږ ممبرشپ فارم اپلوډ کړی دی. مثلا زه د فیډرل یوت پارلیمنت چې کوم د حصص جوړه شو ماته ممبرشپ ملاو شو ماته څه فایده ده؟ ها تاسو ته فایده ده. یو خو به اول تاسو دلته کې نتورکینګ کیږي، بل دلته کې موږ لیجسلیشن خایو که دغه موږ د کې پی پارلیمنت خبرو کو یا فیډرل خبرو کو پاره کې اکثر چو او مختلف اوازونه طنز و مزاح پرسنل کریټیسیزم او د اصل ایشوز په ځای باندې په ذاتی مفاد باندې خبرې کیږي. نو موږ د فیډرل یوت پارلیمنت سیاحت کارت انیشیټیو الحمدلله وکړو. په فیډرل یوت پارلیمنت سیاحت کارت به دا فایده وي چې په پاکستان کې چې کوم غټ غټ لیبارټریز دي لایک چوختای لیب شو د شوکت خان عمر لیب شو یا دغه شان دي سیټي لیب شو هغه ته به 65% ډسکاونټ ملويږي هغه په هر وخت باندې. السلام علیکم. نننی پودکاسټ کې تا هر کله و نننی پودکاسټ کې راسي داسې شخصیت موجود دی چې د ټوریزم سره هم تعلق ساتي، په ټریډینګ باندې هم کار کوي او په خاصه توګه باندې موږ چورته زحمت ورکړی د خبرې اترې به ډېر په تفصیل سره کوو. هغه فیډرل یوت پارلیمنت یعنی د پښتونخوا چې کوم پارلیمنت دی د فیډرل یوت په هغې باندې به سره تفصیلي خبرې اترې کوو. ثاقب صاحب را سره موجود دی. ثاقب صاحب چې کوم دی ځوانانو ته یو پلیټفارم مهیا کړی دی چې د نشو نه د نورو لوفرانو نه یا د نورو چې کوم داسې حرکات سکنات دي چې د انسان ژوند او دغه قیمتي وخت ضایع کوي د هغې نه د ځوانان رامنې کوي او دلته فیډرل یوت پارلیمنت ته راولي. ثاقب صاحب پروګرام کې ترکلی ویم. تھینک یو جی ډېر ډېر مننه. حاجی ثاقب صاحب څنګه چې ما خبره وکړه خپل انټرو کې مختصرا مختلف ان جی اوز هم کار کوي، مختلف ډېر تنظیمونه دلته کې په پاکستان کې او بیا په دې پښتونخوا کې کار کوي. تاسو د دې خپل سوچ آغاز څنګه وکړو؟ دا چې دا سر چې فیډرل یوت پارلیمنت کومه په پاکستان کې وګورو بیا موږ سپیشلی په پښتونخوا کې وګورو زمونږ پښتونخوا چې کوم دا یا بلوچستان چې کوم دی هغه ډېر ډیپرایوډ دی ایز کمپیر ټو اسلام آباد، ایز کمپیر ټو لاهور، ایز کمپیر ټو سند. ټیک شو. نو موږ داسې وکړو چې موږ یو څو ملګري وو هغې کې زموږ سره ابراهیم خلجي صاحب کوم چې زموږ د فیډرل پارلیمنت پریزیډنټ دی، موږ سره ډاکټر صلاح الدین صاحب کوم چې وایس پریزیډنټ دی، مهرین بیبي کوم چې جوائنٹ سیکرټري ده او جواد صاحب کوم چې کرنټلی خو په تایلند کې دی خو هغه زموږ د پارلیمنت چیرمن دی. نو موږ دا څلور پنځه کسان رايوځای شو. موږ یاره موږ نه بل لپک تپوس کی چې تاسو د قوم تر غلې وای، تاسو له ما شعور درکړو، تاسو ته عقل درکړو، تاسو د دې لپاره څه کړی دي. نو موږ یاره موږ داسې یو کار کوو، داسې یو پلیټفارم موږ جوړو چې هغه د نوجوانانو ته فایده ورکړي، هغه د قوم ته فایده ورکړي. موږ د پاکستان د لپاره څه وکړو، د قوم د لپاره څه وکړو. نو موږ راغونډ شو، موږ چې موږ یو ارګنایزیشن جوړ کړو. نو بیا موږ سوچ کوو هغه ټایم موږ ډېر زیات واړه هم وو خو موږ بیا هم ډفرنټ ارګنایزیشن ته بدلو چې ته ایونټس کې موږ یو بل سره ملاوېدو. نو موږ د فیډرل یوت پارلیمنت آغاز وکړو. موږ ویل چې موږ داسې یو سیستم جوړو چې هغه ته موږ د پارلیمنت نوم ورکړو. بیا موږ د فیډرل یوت پارلیمنت رجسټریشن د بخښنې سره د فیډرل یوت پارلیمنت چې کوم دا تاسو نه مخکې موجود وو کوم آغاز هم تاسو وکړو کې نه زمونږ نه مخکې فیډرل یوت پارلیمنت موجود نه و خو زمونږ نه مخکې د شیډو پارلیمنت چې کوم کانسپټ و هغه موجود و. نو شیډو پارلیمنت بیا چې کوم دی نو پرویز مشرف 2005 کې یو یوت پارلیمنت خپل جوړ کړو. نو د پرویز مشرف نه بعد خو بیا هغه سیستم ختم شو. نو موږ بیا وی چې موږ هغه ایډیا اوس ولې نه فالو کو. نو موږ بیا فیډرل یوت پارلیمنت پاکستان جوړ کو او دا موږ د پورا پاکستان لپاره بیا جوړ کو. خو سپیشلی موږ چې کوم فوکس و هغه موږ په کې پی باندې وکړو. صحیح دی. ثاقب صاحب دا راته وایي تاسو کوم فیډرل یوت پارلیمنت خبره وکړه د دې چې کله دلته کې کې پی کې اناونسمنت کیږي باقاعده یو سټرکچر سازيږي د دې پالیسی سي څومره خرچه پی راځي څومره پورې ګورنمنت چې کوم دی اګری کیږي سره. ها دا چې دا فیډرل یوت پارلیمنت چې کله موږ ممبرشپ کول زمونږ د ممبرشپ یو کال ټینور وي. صحیح شو. زمونږ یو کال ټینور وي موږ چې کوم دی نو هر کال نوې ممبرز اخلو موږ نوې کسانو ته اپورچونټیز ورکو. زمونږ داسې یو چې زمونږ بیا په کال کې شپږ سیشن کیږي کوم چې په ډسټریکټ کونسل هال پېښور کې او چې کوم اسمبلی هال دی هغه کې زمونږ پراپر سیشن کیږي. هغه کې دا کم ممبر چې موږ غوښتي دي موږ د یوت ام پی ای اجازه نوم ورکړي. یوت ام پی ای باقاعده تور باندې راځي هغه د کې د خپل علاقې هغه مسایل هلته کې پیش کړي، هغه د نور پبلک پالیسیز راوړي هغه ته پیش کړي. نو دا زمونږ پراپر سیشن کیږي. په دې باندې چې کوم کاس راځي زموږ په پر سیشن باندې موږ کې 300 کسانو ته فوډ ورکو. دغه نه علاوه چې کوم دی نو د سیشن نور تیاریانې شوې بیا د کسانو راتل شو هغه بل کې اکوموډیټ کول شو. نو په یو سیشن باندې زموږ کم از کم 1,50,000 2 لک پورې دا زموږ خرچه راځي.
دین علاوه بیا زموږ چې کوم افیس ایکسپنسز وغیرہ وي دا موږ په خپل باندې چلو نو موږ ګورنمنت داسې نه سپانسر کی خو ګورنمنت چې کوم دی موږ ته فیسیلیټیز راکړي هغه موږ په ډېر څه کې فیسیلیټیټ کی هغه موږ ته ان کیس اف اپ ټو 1 لک ایکسپنسز تاسو خبره وکړه دا کې ګورنمنت دا کې فدرل ګورنمنت تاسو اپ ټو 1 لک زموږ کوم ایکسپنسز دا زموږ ممبرشپ فیس وي نو موږ ته په ممبرشپ فیس کې دا زموږ ایډجسټ کو صحیح دی ثاقب صاحب دا راته وایي الریډي چې کوم دی زمونږ چې کوم صحیح پارلیمنت چې کوم واقعي دغه ځای وګړي چې کوم دی یو پاور لري هغه پاور امپلیمنټ کولی هم شي هغې نه هم زیاتر خلک چې کوم دی هغې نه مایوسه دي په دې صورت کې بیا تاسو د یوت چې کوم فیډرل پارلیمنت دی د هغې آغاز کوئ خلک څومره پر په خوشحالۍ راځي پارټیسپیشن کوي یاره جی که تاسو د خلکو د خوشحالو خبر وکم یا تاسو د ایکسایټمنټ خبر وکم نو صرف د پښتونخوا نه موږ ته کرنټلی زموږ اوس کرنټلی د ممبرشپ زموږ روان دی نو موږ ته 17,000 پلس کسان اپلای کړي دا 15 جو چې مال پورټل بیا کتل نه دی نو ما ټیم نه تاسو کړی دی نو 17,000 کسان الریډي موږ اپلای کړي دا نو خلک خودونه ایکسایټډ دي بیا تاسو خبر وکړه کوم چې زموږ الیکټډ ممبرز وي نو بالکل دا دغه د پاره اسانتیا ده چې کوم یو ایشو ته زمونږ الیکټډ ممبر نشي ورسېدی هغه ته زمونږ د یوت پارلیمنټرین ورسي هغه شو باندې خبرو کې هغه باندې هغه بیلینګ کی هغه باندې هغه پالیسی جوړ کی چې کله هغه باندې هغه پالیسی جوړ کی بیلینګ وغیرہ وشي نو هغه دا وشي چې هغه پالیسی او هغه سیس بیا موږ ووسو دغه فیډرل ګورنمنت ته ورکو ام ان ایس ته ورکو دغه پروینشل ګورنمنت کې موږ ام پی ایس ته ورکو سینیټرز ته ورکو گورنر هاوس ته ورلیګو یا چې کوم ریلیونټ انسټیټیوشنز هغه ته ورلیګو هغه باندې پراپر کار کیږي دغه کار د وجنه دغه ریزلټ د وجنه خلک دې ډیر زیات ایکسایټډ او ډیر خوشاله باندې وترځي ثاقب صاحب دا راته وایي کتونکو زه تاسو ذکر کوم ثاقب صاحب خپل جوائنټ سیکریټري هم دی فیډرل یوت پارلیمنت کې پی او سره چې کوم چیف منسٹر هم دی ثاقب صاحب دا راته وایي چې کله یو کس وګړی اپلای کوي د فیډرل یوت لپاره نو هغه پروسس څه دی او د هغې فیس وغیرہ څومره د فیډرل یوت پارلیمنت ته چې کوم کس اپلای کوي نو هغې لپاره زمونږ په فیسبوک پیج باندې موږ ممبرشپ فارم اپلوډ کړی دی هغه به راشي ول به هغه فارم فیل کړي فارم چې کله فیل کړي بیا به دغه فارم سکروټني وشي چې کله سکروټني وشي هغه شارټ لیست هغه بس بیا میسج لټ انټرویو لپاره هغه به راشي بیا انټرویو ته بیا په انټرویو کې دغه نه ډیفرنٹ کوېسچنز کې د کرنٹ افیرز حوالې سره پولیټیکل افیرز حوالې سره دغه د پرسنل لایف حوالې سره سوشل کیریئر حوالې سره چې کله هغه به کوېسچنو کې 50% اپ ټو 60% هغه دی چې هغه موږ ته داسې فیل شي چې دا کس کیپیبل دی هغه بیا موږ ځان سره ممبر واخلو نو هغه موږ سره ممبر شي چې خو اسې فیس نشته کله چې کس لګي زموږ سره ممبر شو د ممبرشپ نه بعد هغه بیا چې کوم دی نو 5000 پر هډ زموږ فیس وي دا بیا هغه موږ ته پې کی انولی دا انولی زموږ فیس وي 5000 په دې فیس کې چې کوم دی نو موږ دې ته کارت ورکو موږ دې ته افیشل پیډ ورکو فایلز ته ورکو خپل نوٹ بک ته ورکو او دین علاوه دې ته بیا افیس ورکو هغه افیس ته بیا باقي درځي دین علاوه دې چې کوم دی نو بیا پارلیمنت سیشن ته پر راځي په دې ټول ایکسپنسز په ثاقب صاحب دا شي ونی چې مطلب یو کس په کې تاسو ویني چې ډېر قابل دی پالیټکس کې انټرست هم شاید معاشري خدمت هم کولای شي 5000 فیس چې کوم د کیپیبلیټی نه لري هغه ته تاسو بالکل زمونږ د ممبرشپ تاسو وګورئ کومه 350 کسان اخلو په دې کې موږ سره 150 کسان د مکمل فری اف کاسټ وي ځکه چې موږ ټیلنټ ته زیات ګورو نو چې کم کس موږ ته داسې یو اپلیکیشن راکړي لیټر راکړي چې راځي د افیس نشم پې کول سپیشلی موږ سره سټوډنټس راځي یا موږ سره داس کسان هغه چې ګریجویټ خو هغه جاب لیس وي هغه کسان چې موږ سره راشي موږ ته پته لګي چې واقعي په دې دا کس کیپیبل دی په دې کې ټیلنټ دی بیا موږ دغه هیڅ قسم فیس وغیرہ نه چارج کو هغه ته موږ د اپورچونټیز ورکو صحیح دی او ایون موږ هغه د نور خپل سایډ نه ورته ډېر اپورچونټیز ورکو چې هغه موږ په امپلایبিলিټي باندې ولګو یا موږ هغه ته دا سیزن ورکو چې دا هغه ارننګ هم سٹارټ شي